الکستا وسر سیدا پلاس باندې گزار ورکا جماعت تزان ارسوا فإن لم يستطع فبلسانه ما اوی اول پلاس دا وست نرسیدا فبلسانه پا جب باندې ورته وایا د منځو وقت ته زما رب اعلان کړی دی جماعت تزان ارسوا فإن لم يستطع فبقلبه رب وی ستا پا جب باندې وس نرسیدا د دومره کمزور ایمان والی بیا په زړه کې ورته بد وګوره معاملات سره مکوه. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مروړی دی استعینوا بالصبر والصلاة الله وی مؤمنان مانا امداد وغواړئ طلب د امداد وکې مانا بالصبر والصلاة په صبر سره او په مانځه سره. زما محترمو الله دې آیات مبارک کې د مؤمنانو د امداد په باره کې دوه اشیاء ښودي دي چې ته مانا امداد طلب کې او زمانه څه غرض پوره کې نو په دوو سیزونو باندې با مانا غرض پوره کې په هغې کې صرف په یو شی باندې نننۍ جمعه بیان کو چې الصلاة هغه مونځ دی چونکې دا خبره ډېر عام ده مونږ مؤمنانو کې چې یا مونږ په رمضان المبارک کې مؤمنان شو او یا د اختر پرز مسلمانان شو جمعات هم آباد کړي په دغه ورځ باندې یا د جمعې پرز باندې مونږ مؤمنان یو ورنه دا نوره هفته چې ده او دا نورې ورځې کمې دي نو په دې کې زمونږ د مانځه خیر او خیریت بس که زمونږ زړه وغوښتل نو مسجد طرف ته به راشم مونځ به وکم او که زړه مې ونه غوښتل نو بس چې د دنیا په هر قسم له و لعب کې پروت یم نو خو الله فرمایي چې په انسان باندې د ټولو نه زیات تکالیف که راځي نو دا د بیلمازۍ د وجې نه راځي چې کله په یو کور کې بیلمازي پیدا شي په هغه کور کې بې برکتي پیدا شي په کم کور کې بیلمازي پیدا شي په هغه کور کې نحوست پیدا شي په کم کور کې بیلمازي پیدا شي په هغه کور کې پلیتی پیدا شي په کم کور کې بیلمازي پیدا شي په هغه کور کې پمنواله پیدا شي زما محترمو چې په څلوېښت علما کرام فرمایي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د مانځه د وجې نه د یو مونځ د وجې نه ستا په ګاونډ کې به څلوېښت کورونو ته عذاب ملاویږي زما محترم. تاسو به د تبلیغیانو حضراتو نه دا خبره بار بار اورئ چې یو بیلمازه په محله کې پیدا شو نو ښي طرف ته څلوېښت کورونو ته به عذاب ملاویږي ګس طرف ته څلوېښت کورونو باندې لعنت راوریږي الکه مخې طرف ته کورونو څلوېښت کورونو باندې لعنت راوریږي شا طرف ته په څلوېښت کورونو باندې زما محترمو لعنت راوریږي دا دې وجه نه چې په کور کې یو بیلمازه پیدا شي بیا تا نه تپوس کوم چې په محله کې په څلوېښت تم کور باندې لعنت ستا د وجې نه راوریږي بیا تا نه تپوس کوم ته چې په دغه کم کور کې پیدا کېږي دا خو گویا چې د لعنتونو ګړ دی بیا ته گویا بیا په عین لعنت کې پاتې کېږي چې ستا د وجې نه په نورو مؤمنانو باندې لعنت راوریږي. یو خبره یاد ساتئ زما محترم ته مسجد ته را روانې او یو مسلمان دی بار ولیده نو ډایرک ورته ووایه که ستا ورسره لګي او که نه لګي بهی منزله ځان ورسوه رب اعلان کړی دی حی علی الصلاة الله وی ما طرف ته راشه ففروا الی الله الله وی ما طرف ته راشه یو مسلمان بار ولاړ دی د مانځه وخت کې ولاړ دی او تم مسلمان نبی علیہ السلام مبارک فرمائی فإن لم یستطع فبلسانه الک استا وس رسیده په لاس باندې گزار ورکا
جمعات ته ځان ورسوه فإن لم یستطع فبلسانه ما وی اول په لاس دا وست نه رسېده فبلسانه په ژبه باندې ورته ووایه د مانځه وخت دی زما رب اعلان کړی دی جمعات ته ځان ورسوه فإن لم یستطع فبقلبه رب وایي ستا په ژبه باندې وس نه رسېده ته دومره کمزوري ایمان والی بیا په زړه کې ورته بد وګوره معاملات ورسره مه کوه مونږ الله دې معافي وکړي زمونږ ټول معاملات بېلمادو سره دي خفه کېږئ مه په دې خبره چې څومره بېلماده وي زما زړه ته به نږدې بس ته پوه شو یو انسان بېلمازه دی زما محترمو یو خبره کوم د هغه خو غرق دی خو که ستا هغه سره تعلق و دا یو خبره کوم د تعلق دا دغه دی چې ستا په کاروبار او ستا په دغه باندې به اثر پرېودي په زندګۍ باندې بېلما د سړي سره د دوستي ورورولي شوه ته پوه شه یو سړی د خدای نشي کېدی نو ستا به د کوم دی نه وشي یو سړی د خدای دوست نشي کېدی خدای له په وخت نه رارسي تا نه تپوس کوم چې دغه رب په انعامات کړي دي قرآن کې الله فرمایي فبأي آلاء ربکما تکذبان وایه بنده زما د کم انعام زما حق ادا کولی شي چې یو کس د خدای اواز له نه راځي زه وایم ستا په اواز به د کوم ځای نه راشي مړه یو سړی د خدای نشي کېدی دا خبره ذهن کې واچوه زما محترمو چې هغه ستا هم نشي کېدی اوس تا هغه سره دوستانه د ورورولي ده د سره جي زما ورورولي ده ورورولي ورسره قطع که دا خو د خدای دشمن دی یو خبره یاد ساته چې د مؤمن و د کافر په مابین کې فرق ګورئ الصلاة دا منځ دی